ادم خان درخانۍ د کومې قصې چې تاسو د مشرانو نه اورېدلي د ادم خان درخانۍ په باره کې، نو دا پورې ګټ چې تاسو ته کوم ښکاري نو دا دوه ګټه ښکاري، خو دا په منځ باندې کټ شوی دی. دا ګټ ته د نږدې نه م ښیم او د دې قسم زه تاسو ته کومه چې د دې کومه قصه مشهوره ده او دا ګټ چې دا په منځ دوه ټوټې شوی ولې دی. نو اوس د دې ګټ خواته زه ورخېږم، نو دا ویلاګ چې د سکیپ کویم تر اخیره پورې وګورئ او د ادم خان درخانۍ چې کومه قصه مشهوره ده او د دې ځای چې کوم مقامي مشران دي د هغې د خولې خبره ده، نو هغه به زه تاسو ته کومه او بره ورخېږم چې دا ګټ زه تاسو ته د نږدې نه وښیم چې دا څنګه په منځ باندې دوه ټوټې شوی دی. نو دا ګورئ دا پورې ګټ چیک کوئ، دا یو ګټ و په مخکې وخت کې. د دې ځای مشران وایي چې دا تقریبا د نن نه 400-500 کاله مخکې دا ګټ چې دی دا په منځ دوه ټوټې شوی دی. دا ګورئ دا نږدې شوم ورته، زه خواته ورخېږم بیا زه تاسو ته باقاعده د دې پوره قصه کوم او په هغې کې زه تاسو ته وایم چې دا ګټ ولې دوه ټوټې شوی و. دا ځای چې دی ړمبې ته دا وایم چې دا په کوم ځای کې موجود دی؟ دا په ضلع ملکنډ کې په بازدرو کې موجود دی. بل د دې سره کومه د اوبه ورسره هم بهیږي ډېر، لکه یو ښکلی ځای هم دی، خلک ورته پارټیانو له هم راځي او چکرو له هم راځي. دا دې غاړې ته وګورئ، دې نظارې ته یې پکې هم وګورئ. دا اوس زه راغلم د دې ګټ خواته. د دې ګټ قصه درته زه کوم چې کوم د دې ځای مشران چې کوم دي نو د هغې د خولې خبره ده. لمبې ته وګورئ دې ګټ ته، دا یو ګټ و خو دا داسې په منځ دوه ټوټې شوی دی. د دې ځای د مقامي مشرانو د خولې خبره ده چې د نن نه 400-500 کاله مخکې به ادم خان چې کوم و هغه به دلته راتلو، د دې ګټ د پاسه به ناسو او هغه به رباب وهلو او درخو چې کوم و درخانۍ نو هغه پورې مخامخ زه درته زوم کوم دغه د دې اوبو په خوا کې چې دا ګټ غونته دی. نو وایي چې درخانۍ چې کوم وه هغې به په هغې ځای کې کپړې وینځلې او ادم خان چې کوم هغه به ورته په دې ګټ باندې ناسو، دلته به یې رباب والو. بیا د دې ځای چې کوم مشرانو په مخکې وخت کې نو هغې چې دی ادم خان منې کو چې ته به دلته نور لکه نه راځي، نو هغه به بیا هم راتلو او رباب چې دی رباب په یې والو، خو د دې ګټ نه به دغلته شاته ناسو. نو بیا الله پاک چې دی د الله قدرتونه دي، نو الله پاک چې دی هغې ته دا ګټ چې کوم دی نو دی ورته په منځ داسې دوه ټوټې کو، ولې چې هغه به په دغه ځای کې ناسو او به دلته رباب والو. نو د دې ځای نه چې دی کوم ځای چې به درخو ناسته وه او کپړې به یې وینځلې نو د دې نه هغه ځای ښکاري. نو دا وګورئ دغه مخامخ ځای دی چیک کوئ، دغه اوبه دي، د اوبو خواته تاسو ته ړمبې ما دغه ګټو خو دغه په دغې به یې درخو چې کوم وه نو هغې به په دغې باندې کپړې وینځلې. نو دا چیک کوئ، دا پیله یو ګټو الله پاک چې دی دا ورته بیا په منځ دوه ټوټې کولې چې دا د یو بل داسې عشقانو چې لکه د دوی ډېرې غټې غټې قصې مشهورې دي او د بچپن نه واخله تر اوسه پورې د مشرانو نه مونږ د ادم خان درخانۍ قصې اورو. نو دا هغه ادم خان درخانۍ هغه سټوري هغه مې درته هم وکړه او دا هغه ګټ دی کوم چې ورته الله پاک په منځ دوه ټوټې کړی. نو پیله به چې دی ادم خان بره په دې ګټ ناسو، بیا چې کله مشرانو منې کو نو بیا به دلته په دې ځینو کې ناسو، نو الله پاک چې دی دا ګټ چې دی نو دی ورته په منځ دوه ټوټې کو. نو هغه مخامخ ځای کوم ځای چې به درخو کپړې وینځلې نو هغه ته بلکل په ټاپ باندې ښکاري که نه. بل دا دی چې د دې ګټ دواړو ګټانو دې منځ ته چې راشئ نو ډېره یخه غونته هوا پکې مخامخ راځي، ولې چې دا طرف ورته هم کولاو دی دا ورته هم کولاو دی. بیا ادم خان چې کوم دی نو هغه د کوزې بازدري و او درخانۍ چې کومه ده نو هغه د دې بازدرو کلي وه د دې. نو بیا چې دی د دې ځای نه لاړل وایي چې نوښار ته لاړل. نو په نوښار کې چې دی هلته قبرونه دي، نو څوک داسې هم وایي چې په خپل مرګ مړه و، څوک داسې هم وایي چې چا وژلي و، نو وایي چې په نوښار کې قبرونه دي. نو زه به انشاءالله خپل کوشش کوم چې زه لاړ شم نوښار ته هم او تاسو ته باقاعده د ادم خان درخانۍ چې کوم قبرونه دي هغه راته هم وښیم. دا واړه چې دي دا د دې بازدرو کلي دي، د کوم چې درخانۍ وه د درخانۍ د کلي دي که نه. نو دا راغلي وو دلته کې وی لامبلو څومره مو لامبل د څه ټایم نه 30 منټ پم شوي 30 منټه چې دی مسلسل په دغې ډنډه کې دی ولامبل. هغه ډنډه د چیک کوي پهلوان پکې چې دی ما ولیدو دوره یې پکې ولامبل چې لکه ډېر زیات ځان له رنګونه په دې اوبو باندې چې دی په دې لامبلو باندې تور کړ. نو ډېر خیر مه لامبئ، ډېر لامبل هم ښه نه وي که نه. نو دا د دې کلي دي دا ماشومان. بل د ادم خان درخانۍ باندې دا ټول ایریا چې کومه ده دا په ادم خان درخانۍ مشهوره ده. کله چې هم تاسو بازدرو ته راشئ په بازدرو کې صرف دا تپوس کوئ چې ادم خان درخانۍ کم ځای ده، دا ورته هم وایي چې د ادم خان درخانۍ ګټ کم یو دی. ګټ خو دا دی خو دا په ادم خان درخانۍ دا ټول ایریا چې کومه ده دا په ادم خان درخانۍ مشهوره ده. دغه پورې لار ورته په خوړ لاغلی تاسو چې راځئ ستاسو به نظر ډایرکټ په دې ګټ باندې لګي. نو دا هغه ګټ دی کوم چې
الله پاک ادم خان ته په منځ دوه ټوټې کړو او هغه به د درخانۍ دیدار کولو. هغه مخامخ ځای دی چې په دغې به درخانۍ کپړې وینځلې، دغه ځای دی. نو که دا نننۍ ویلاګ هم خوښ شوی نو لازم لایک کمنټ وکړئ. مزید د نورو تاریخي ښه ځایونو دپاره ښه ویلاګونو دپاره زموږ پیج کشانۍ فولو کړئ. پیج د سره لازم فولو کړئ. د بل ویلاګه پورې د الله په امان.